وزن د اعمالو بچ کیږي د دې طریقه بسې نیکی او بدی بچ تللې شي دا نیکی بچ شي او دا بدی بچ شي او دغه میزان چې کوم دی موازین د دې جمع راځي او مفرد میزان دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به میزان لګېدلې د الله مخې ته او دار سړی نیکی او بدی به پکې تللې کی نو عزیزانو یو دا زمونږ زمانہ ده او یو زمونږ نه مخکې زمانہ و د مخکې زمانه او زمونږ د زمانه په ایمانونو کې فرق دی زمونږ د زمانه ایمان چې ده هغه هر شی په عقلی دلیل ثابتول غواړي هولند وای چې زما عقل کې ناراض اوس اگر کستا عقل د خری خو خبره پکې ناراض اوس تا بچا عقل اسمه تاسو د خپل ځان ته وګورئ زمونږ هم عقل دی تاسو په هغه ورځ خپل عقل ته وګورئ چې چرته جنج کې روان یې د چا واده او تاسو پکې روان یې نو د خپل ځان ته وګورئ او د خپل عقل ته وګورئ تاسو په هغه ورځ خپل عقل ته وګورئ چې څه وخت کې د چا در سره جنگي او آغا دومره وای چې بکواس مکوا نو ته د خپل عقل تماشا بیا کوا چې ته د بکواس مکوا په ټکی په بدل کې تماچه او ټوپک تلاش کې او سړی بورنه کې دغه وخت کې خپل عقل اندازه لګوي نو زمونږ څه عقل زمونږ عقل داسې شی دی لکه د خر لکۍ ته چې ګوتې وروړې او لپې زمونږ داسې عقل او بیا په پاکستان کې اول چې دا تاسو اسمبلو ته لیږلي دي د دوی عقل ورشئ وګورئ منډۍ لګېدلې ده پکې د 45 लाख روپو غویه شته د 40 लाख روپو غویه پکې شته د 50 लाख روپو غویه پکې شته دا تاسو چې اسمبلو ته لیږلي نو زمونږ ساته مونږ په خبره نه پوهیږو یو مولا مسله کوله چې کم شی چې 19 نو بیا پرېدای ما مطلب داو چې کوم نیکی او زل شورو کې نو بیا غنیکی پرېدا ما خو هغه مولا اختصار نکار واغستو چې رونو چې کم شی 19 بیا پرېدای ما دغه سپکی او ناس تو هغه واوري وی والله چې کم شی 19 چې زی بیا پرې نه دی پلار روان دی یو سړی نه خرو تختې دو د تایوي بچیا لګي راواړه وا د ورپسې منډه کا چې منډه کا خر مخ کې دی ورپسې بل څه لاس لور نه راغه د خر لکای لاس لورله الکای ونی او چې د خر لکای ونی سي خو غلطي کی کنه دواړه لتی شروع کی اوس خر پلت وای او د لکای ټینګه کړی دا چې کپرې مې خوانو د مولا په مسله مې عمل ناراضي ځکه چې ما وعده کړی دا چې کم شیونی سم نه پرېدو غاخونه پټول مات کړه خر پلت ولتو مولا لراغه بیتاب پریوت چې مولا صاحب خدای دې کور روان کا په دغه مسله چې تا کړي وا چې کم شی ونی سي بیا مپرید سړی نه خر تختې دل او مارانی وو چې لکای نه میونی وو کمه پرې خو ستا په مسله مې عمل نه راتلو
او چې مې نه پرې خو زما دا حال کو ټول غاپونه مې مات. مولا ورته خدای دې کور روان کا. نو زما د مسلې دا مطلب چې د خر لکېونی سينو بیا م پرې ده. نو مونږ هغه قوم یو کم ناروا دي چې مونږ یو ځلونی و بیا نه پرې روام چې ونی و بیا پریدو منځونه شروع کو بیا پریدو حج وکو چې د حج نراشو اجي پاو کم را نه جوړ شي. حج نه چراشي چې زی نو غز لکای وي چراشي 3 غز لکای شي. تاسو خیال را نو ګیره پریدو بیا کلکو دس ډیر کارونه. تبلیغی جماعت کی شي صاحب سه روزه و لګي چلو تلاړ شي چې په بل اورځه ګوره بیا د باز ګل کو تک تی جوړي الکه سبلا در باندې او رب اختیزا او یا رب بس الله مجبوری وي. نو نیک کارونه مونږ چره اونی وو بیا پرې لیکن بدایم چې نیولې دی بیا نه پرې. نو زما عزیزانو مونږ عقل شتنا عقل کې خو به د هغه سړی سره ازي چې هغه کې عقل خو وی کنه سوچ سمجھ خو پکې وی کنه. قران کې راغلي دي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. زب ترغی او قوم ته عذاب نه ور کوم چې ترسو می اغي ته رسول نه لېګل چې ما خبر نه ور کړي ترغی پورې بزد قوم ته عذاب نه ور کوم. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب داده چې وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. دلته د رسول نه مراد عقل کامل او عقل سلیم مراد دی. دا مصطلح رسولان نه دی مراد. زب ترغی او قوم له عذاب نه ور کوم چې سو پورې می هغه قوم ته عقل کامل نه ور کړي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې 1,24,000 پیغمبرانو کې کيو پیغمبرم دنیا ته نه راغله نو ار سړی په دې مکلف چې په عقل باندې به د خدای پیژندې. وګوره ابراهيم عليه السلام معصوم بچے نوري ولید قال هذا ربي دا زما خدای دی. فلما فلا چنور پریوتو ابراهيم عليه السلام قال لا احب الافلين. فنا کیدون کې زما خدای نه دی. سپوږمۍ ولیدا هاذا ربي فلما فلا قال لا احب الافلين. معصوم دغیږي بچی تا په عقل کامل سره دا معلومیږي چې الله لا زوال ذات دی. الله موجود ذات ته افنا کیږي نه. نو که پیغمبرانو کی یو هم نو راغله نو ار سړی په دې مکلفو چې په عقل کامل بد خدای پیژندې. لکه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله فاصله و سکم زیات.
دیتا زمانہ د فطرت ہوئی پا دیش پک سوا کالا کی پیغمبر نو اس علماء ہوئی چی دیش پک سوا کالا کی کم خلق پیدا شوی دی ما پا خبرو پوئے گئی خبر گرانی دی مشکل دا چی پہ پوئے گئی ماما دا خبر دا سی دی وی دیدن میں کورتا والا یوڑو پا قدر من اشنا میزان بے قدر کنا ایسا پوئی شئی اس فطرت الوحی علماء لکی چی پا دیش پک سوا کالا کی دا زمانہ دا چاپ منز کی وا زور ہوئے دیش پک سوا کالا کی چی کم خلق پیدا شوی او مڑ شوی دی نو دوی لخو پیغمبر نو راغلے کنا نو چی پیغمبر را نغے ہدایت ورتاو نرسے دو او بیا دوی بے ہدایت نہ مڑشو نو دوی بیا جہنم تلیگل دا زیادے نہ دے اللہ بدوی جہنم تولی لیگی زکا چی پیغمبر ورتا نہ دے را لیگلے پیغمبر راغلے وے او دوی نوے منلے بیا جہنم تا دیش پک سو کالو خلق لپکارو پیغمبر را نغے نو بیا بدوی جہنم تولی اللہ لیگی دلتا ہم دا جواب دے تی دا زمانہ دے فطرت الوحی وا پا دا زمانہ دے شپک سو کالو کی چی کمو کسانو خالی دمرا منلی دی چی دا دے کائنات مالک خدای دے او دا کائنات خدای پیدا کرے دے او دو ندی یو خدای دے خو چی دمرا پا دماغ کی را غلی دی نو دا دیش پک سو کالو خلق بم جنت تزی نے منزونا کری او نے حجونا کری او نے روجینی ولی دی او نے سکڑی دی او نے سکڑی دی نے سکڑی دی خو چی خالی پا عقل سرا دے کائنات کے سوچ کرے او پا سوچ دا معلوم کری چی دا اس موجود بھی موجودہ نہیں نو دا دی موجودات مالکم سوکشتا او دو والی ندی یو والی دے زکا چی دو وے نو دا کائنات با اس پور رنگ وے دا بوران وے یو بویلے باران کوم بل بویل نے کوم پا جگڑا بوے کائنات بوران شوے وے لکا ملکونا چی پا یو حال نپاتی کی گی سراوران شی یو ملک یو چوئی لکا یو زلی چین الزام لگولے او پا ہندوستان باندی چی تاسو زمون گڑی پٹی کری بانائے والا جوڑولا سر ٹسو ماری جوڑ مونگا و ہندوستان سر زمون یو اڈو کے پا منز کے پاکستان شریف پریخے دے اڈو کے غوخ تقسیم کری دی اڈو کے پریخے دے چاہے تا کشمیر ہوئی ناغا اڈو کے تروسا پورے لاپا دے ملکے پروت تے ہندوستان ہم ور تغڑم بیگی او مونگ ہم ور تغڑم بیگو نو مونگ چے نوے حکومت جوڑاو نو آگے کی یو وزیر دا امور کشمیر وزیرم پکے جوڑ تاسو خیال را گئی یو وزیر پکے دا امور کشمیر نو آگا کشمیر اڈو کے چے دے اللہ لازمون خلے ترازی او نداغی خلے ترازی نو دا سی ملکونا لکا سنگا چے بچ نہ پاتی کی گی دا سے کا خدایان دووے نو دا کائنات بم کروڑونا و لکونا و اربونا کالوشو ترو سا بچ نوے پاتے وران بوے او دا الفاظ قرآن ویلی دی چھ لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا اے پیغمبر دے قوم تو آیا کہ پا دے کائنات کی دے یو نہ سوا دیر خدایان وے نو لفسدتا دا ازمکی و اسمانو نبا دوارا وران شوی نو اس پا عقلم تاسو گو رہے چی دا دے ملکون سال دے پخپلو کی سمون
مسلمان قوم د خدای نه باغیان یو کسنمی د یری لباس را غستول شوه دی اخبار کې راشي چې پلانی ځای کې میزایل راو غورځېدو او پلانی ځای کې دا غرا کټ سنوم دی سکټ شاورلیټ ما خو درته وې کنه چې والله که په شد او بو دی پڅ اړو پڅ پويږي نه نو आवाज وشي چې پلاني دې کې راکټ را پریوتو پلانی دې کې میزایل راو غورځېدو دومره دنیا یې واله مانسیرا کې را پریوتو تورخم کې را پریوتو صاحب په کچرو کې را پریوتو دومره دنیا یې واله دا د یری لباس قدرت مونږ ته راغوستولې د لوګي لباس قدرت دې قوم ته ورغوسته دي مونږ نه مخکې مسلمانان چې د غرمې به هم نه وخوړلې او بیګاله به هم درک نه لګېدو او چې ته دې پښتنه وکړه چې سال دی به الحمدلله اوس د کلونو سٹاک ورکړه پروتي سال دی غرق شو تباش کاروبار ټول خراب دا ذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یری او د لوګي لباس دې قوم ته ورغوسته د یری او د دغه وجه صدا چې د دې ملک باندې جړه کول والا هیڅوک نشته تاسو د خدای په دین نه جاړئ نو په تاسو جړه کول والا څوک نشته ابل اورز اخبار کیو چې زمونږ د ملک وزیر اعظم چې دا ایران ته زیارتونو ته روانه ده نو ماوی چې دا دومره اوزګاره شوه چې اوس به په مړو ادیرو باندې ګرځي دا ژوندي زیارتونه د پاکستان ټول تباہ او برباد شو او زیارتونو ته روانه دغه نخري او پیخري دي صاحب زیارت ته روانه ده عمره ته لاړه اله حج ته لاړه یو نوې انکشاف درته وکم 1500 کسان مفت حج للیگی دا حکومت ار نوے حکومت چراشی ہوئی چھے لسٹ ورغلے دے 500 پزے دا 900 کسان سعودی عرب چی قتلی دی چی دا خو 500 کسانو کوٹا دا 400 پکی نور دا کمرال دا نور اگا 400 فری کھاتا کی نور ولی تلی دی آلسٹ پکی زکا ورغی چی جالی دسخط شوه ده او د سړی نه 15000 روپیا غستې شوی دي او هغه هم د فری کھاتے په حج کې ورټیلواله دا تحقیق به کوي څوک دا خو کړیوم دی غلو دي چې دا کم د ملک په اقتدار باندې ناس دي کنه نو غلب د غل څه تحقیق کوي خیر تحقیق خو به یو مسلمان او ایماندار سره کوي نو یو غل د بل غل تحقیق کوي زمونږ یو امام هغه به وی چې پلار روان یې د شپې او څوک درته وی چې الکه څوکې نو د سمو وای چې پلانې ما د سوای چې څنګه یې دغه سیو ما ورته د دې څه مطلب وی کا سړی غلی چې پتاي आवाज کړي نو اب پوښي چې دام غل دی نو څه بدرته نه وي او کاغه سړی ټیکی او تو ورته وی چې څنګه یې دغه سیو
نا به وای چې دام ټیک دی بیا به هم درته څه نه وای نو چې څنګه یې دغسې یو غل به د غل څه تحقیق کوي د خدای کور ته لېږلو کې هم 15,000 روپۍ فی درخواست رشوت اخیستی شوی دی او بوګس دستخط شوی ستا په دې ملک دمره بنډل د تماچې او د ټوپک لیسنې بوګس 1500 روپۍ یو کاپی جوړه شوه دومره یې ونیو سړی ونیوې شو په ضمانت خلاص یو لایسنس آل پاکستان کول د ہوم سیکرټري جعلي دستخط 1500 روپۍ ورکا ستا لایسن به آل پاکستان شي جعلي دستخط به د ہوم سیکرټري شي ستا په دې ملک ډالرې جوړي ستا په دې ملک د 500 روپو لوټونه جوړيږي او په لکھا کروڑا باندې چلیږي لګیا او چې بیا داغله سړی ونیسي 500 روپو لوټ یو غریب دکاندار ته ورکو هغه پوه نشو سمایا موړي چې واته نه ما تکړه تاته واغستا لوټ بنوټي وخته نو داغه خو دې بیړه تبا کړ کنه ته چې ونی وې شو په دوه مورز دې ضمانت وشي نو عرض میں دا عزیزان چې دا هم عقل کې راځي چې بل بسنګ دوکه کې په دې خار کې یو مشهور سړی او اجي تلیمار به ورته وي څه شری وته تلیمار نو هغه به د سلو لوټ درکو چې جی دا لګي ماته په کار دی ډېر ضروری خو چې د سلو به ورته تاش مارل نو په تلی کې به در نشل روپۍ ته وای نو سلو په ځای به شپک شل در نه وای نو یو ورځ تانیدار ونیو منصور خان نامه واغه ونیو نو مال راوستو چې جی دا جی تلیمار دی لګ نصیحت ورته ما ته وی چې مولانا صاحب زو تلیمار نه زو لاس هنر خرسو چا دوس باندې کې لوټ مات کو ما هغه کې پوی نشینو ما ته څه ګناه ده هغه پوی نشي زو 100 روپۍ پکې واما نو هغه به وقوف ته لګ عقل پکار ده کنه ما ته څه ګناه ده تانیدار ته مل خبره ټیکو کړه نو مونږه اجي تلیمار باندې خو پوي بنوټي لوډ چلولو باندې پوي حاجی جعلي دستخط باندې پويګو بنوټي کاپو جوړولو باندې پويګو او چرته چې د عمل د تللو سوال راشي چې زمونږ اعمال به څنګه تلل کیږي نو دا زما عقل کې ناراضي کم شیطانت او رامتوب دي چې زمونږ عقل کې ناراضي چې وزن د اعمالو په قیامت کې کیږي او هغه بیا زمون په عقل کې نه راځي بیان خود کافی جمعونه ستاسو په مخ کې د قیامت متعلق را روان دی نن جمعه پکې اتفاق نه لوی اختر را روان دی او عام طور باندې مسلمانان قربانای کوي او په شوق کوي د قربانای متعلق صرف دو خبر استاسو په مخ کې عرض کول دي یو دا چې د قربانای بنیاد څه ده او دویم دا چې د قربانای احکام څه دي
عزیزانو بنیاد د قربانی چې ده هغه د حضرت آدم علیه السلام د زمانه نه تر اوسه پورې وقتن فوقتن دار چا په دور کې شوی ده. او دا د تاریخ وغیرہ خبره نه ده. دا د قرآن کریم ذکر ده. د آدم علیہ السلام د زامنو متعلق چې الله فرمایلی دي اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. د دواړو زامنو په خپلو کې اختلافونو دی ته ویلې شو چې تاسو قرباني وکړئ، چې کم یو په حق ای داغه قربانی به قبول شي او چې کم په حق نه ای داغه قربانی به رد کړي شي. نو د پاغه دواړو په قربانۍ کې د یو قربانی چې وا هغه ګډوره و چې څو وخت کې د غره د پاسه کېخ وي نو اسمان نا سشیر آغو او اغا گڑوره چه ده اغا اوچت کو. حافظ ابن کثیر لکلی دی چه دغا گڑوره نیغ بوتلو جنت تا او تر اوسه پورې دغه ګډوره په جنت کې اوسي. رستو گویا هر پیغمبر د خپل قانون مطابق قربانیان او منځونه او روزه او دا بکول د ابراهیم علیه السلام دور پر راغی. اوس دلته یو خبره په ذهن کې دی چې ما خو پروسه کال په وحی باندې ډېر تفصیلی باز تاسو ته کړم. او دومره قدر یاد لرئ چې د پیغمبر خوب چې دی اغا هم وحی وی. خوبونه درې قسمه خلق ګوري. یو پیغمبران ګوري، یو نیکان او اولیاء الله ګوري، او یو مونږ غوندې خلق گناهګار روسیا مردار دا قسمه خلق ګوري. دې کې فرق دا دی چې پیغمبر چې کم خوب وګوري هغه وحی وی، هغه دروغ نه. اولیاء الله اتقیا د دین چې کم خوب وګوري اکثر رښتیايي او کله کله پکې غلطي. مونږه چې کم خوب وګورو نو آغا 99% غلطی او 1% پکې چرتا رښتیا وخی. بیا د خوبونو د تعبیر امام چې دا علامه ابن سیرینو چې دا په تعبیر رویا کې ډېر لوی سړی د دومره لوی عالم په تعبیر رویا کې بل څوک نه دی تیر شوی. خوب زمونږ په دې صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد کې شاید
چې درې سلور کسب داسي چې د خوب په تعبیر بپوي درې سلور کسا نور په ټول فرنټیر کې د خوب په تعبیر باندې پویدون کې نشتا استاد خو چې خوب وګوري خو چې چرته سورګری یا شاګولی کنه بس مولا له ورشي جمعه ته چې استاد خوب ملي دلې ده او دغه سپاس سور ما روان ما باچای ما پلانې ما ایو مولا له یو سړی راغی چې استاد خوب ملي دلې ده چې یو خپل په مشرق ده او بل په مغرب ده نو هغه ورته خدای چې په منځ دوه شوه نه دا دې څنګه خوب ولیدو دغه سړی راغی علامه ابن سیرین ته ورته وی چې صاحب داسې خوب ملي دلې ده چې یو خپل په مشرق ده او یو په مغرب ده ویل بل چاته خو دې نه دی ویلي ویل یو لورغله او ما غره ته دسي وي زاول خدای دې به خو باسا کپاغه دې دا غلط تعبیر د خوب نه وې کړي نو تبه د مشرق او د مغرب بادشاہ شوی تاسو خیال راغی نو علامه ابن سیرین چې دې دا ډېر لوی سړی او لو امام پکې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کې یوسف علیہ السلام تیر شوی هغه ذکرم قران کې دی څنګه د آیات ان الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سر نوایا اذ قال يوسف لأبيه يا ابتي یوسف علیہ السلام خپل پلار ته وی یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اے پلارا ما خوب لیدو چې یو لستوري او نور او سپوږمۍ دا ما ته سجده کوي پلار ورته څوي یا بنیا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا پام کو بچیا چې دا خوب رونو ته ونوي سفر بدر ته جوړ کی یوسف علی السلام چې دا خوب پلار ته بیانولو رونه پټ ولاړو غي واوره رونه تو بستغفار رونه په هر زمانہ کې د خدای قهر شکر او باسم چې رور می نشته شکر او باسم چې خور می نشته خور لا د خدای قهر دی او رور لا د خدای قهر او بیا د زمون په زمانہ کې خو پناه په خدای رونو خپلو کې صلاح وکړه یو لسواړو چې راشي کنه پلار له خوبونه بیانای په دې چل پلار ته ځان نږدې کوي او مونږ رستو کوي راځي چې چرته غړنګ ته وغورځو لوی باس ته قران کې سورۃ یوسف کې چې په فریب بوتلو کوی ته وغورځو دا خوب بیا رښتیا څنګه شو چې د سوخ کې د مصر وزیر اعظم شو سلوخ کاله پس او پلار او مور او دا ټول رونه ځان ته وغوخته مصر ته نو خدای پاک یوسف علیہ السلام ته وی چې ته په تخت کېنا نو یو لسرونه او مور او پلار داراله او تعظیمن ټولو سرور تخکتا چې سر خکتا کو نو یوسف علیہ السلام ویلې چورونو او پلار او مورا دا زما د هغه خوب تعبیرو چې نن رښتیا شي یو لستورو نه مراد یو لسرونو او نور او سپوږمۍ نه مراد چې ده هغه نه مور او پلار نو عرض می داو چې ابراهیم علیہ السلام خوب ولید او خوب د پیغمبر چې ده
اغا وحی خوب دا ګوري چې ز دا خپل زوی لالو سار چې را پاسې د نو زوی راوغختو او زوی عمر دے دغه وخت کې 12-13 سال اسماعیل علیہ السلام اگر چې په ذبیح کې اختلاف ته لګ چې اسماعیل ذبیح او کا اسحاق ذبیح جمهور علما په دې باندې دي چې ذبیح چې ده دا اسماعیل علیہ السلام راوی غوختا ورتوي چې ذبیح بڅنګه ده نو عزیزانو مونږه باندې امتحانات راځي مشکلات راځي او زه قسم در تخرم چې د پیغمبرانو امتحانات او مشکلات وګورئ نو عقل بموالو زی او خپل اندې بمزمکه وتخ کوم امتحانات چې په پیغمبرانو راغلي کوم ابتلا چې په پیغمبر راغلي یو عالم د ډېر لوی ما ته یو ورځ وی چې ته خو تقریرونه ډېر کې خو زما زړه کې یو اشتباه ده مارتل جی ته دومره لوی سړی زستا اشتباه چرته لري کولش ویل نه سوال کوم او جواب به ټیک راکې په دې مې پوي کا چې د خدای په مقبول بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه دا خو دومره خو پوهیږي کنه ماما ها دومره خو په نور خو خیال نه راځي او د خدای په مقبول پرین بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه د خدای خوښ چې دی د پیغمبرانو نه زیات بل څوک نه نو سره د دومره خوخوالی کم پیغمبر په ونه کې آرا کړی دی په کم پیغمبر باندې قوم راوچت کړی سخا لري پی ورغورځولي دي کم پیغمبر بنی اسرائیل حلال کړی دی کم په څه کړی دي ابراهیم علیه السلام ته وی زوی دی حلال کا نو دا دومره خوخي چې دا دومره تکلیفونه څوک چې چا خوخي غلط تکلیف راسي په دې سوال پوښ څوک چې د چا خوخي اخو د تکلیف نه بچکای اغله خو تکلیف نه راسي نو دا پیغمبران د خدای څنګه خوخو چې په مصیبتونو په امتحانونو کې مبتلا کړي کولای شي د دې جواب اسانه خبره ماوی چې یو عاشقی او یو معشوقی الله معشوق او محبوب دی او پیغمبران ټول عاشقان نو د معشوقی په زړه کې د هغه عاشق قدر ډیر وي چې کوم عاشق هر وخت جاری ورپسې کوم عاشق ته معشوقه وای چې ورشه په دانور ودرېږه ورش او تمنډه کې په دانور ودرېږه ورشه دی کوی ته ټوپ کا او تمنڈا کیوں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام ورشدی اور کے ٹوپ
او تبه تحشا منډه کې او اور کې ټوټ. نو د معشوقې په زړه کې د هغه عاشق قدر زیاتی چې کم د معشوقې په اشاره باندې اور ته ټوپ کوي، کوی ته ټوپ کوي. ذکریا علیہ السلام چې په ونه کې راکېده ویل که आवाज دی وکړو نو د پیغمبرای د لیست نه بد نامه وباسه. اره چې په ورله نو جبريل ورته راغی چې کدی आवाज وکړو یا دی وای وکړه نو د پیغمبرای د لیست نه بد نامه وباسه. هغه خندل او په منځ دوه شو. نو ما ته وی چې خدای ته خو پته وه. په دې سوال او جواب خو پوه شوي که نه؟ خدای ته خو پته وه چې زما د عاشق چې دی په دې امتحان کې کامیابیږي، نو بیا یې پې ولې امتحان کولو؟ خدای ته پته وه چې ابراهیم علیه السلام به زوی حلال کړي ما دپاره، نو بیا یې پې ولې امتحان کولو؟ نو ما ورته ویل چې مولانا صاحب خفه نه شي، د امتحانات د پیغمبرانو چې دا تاو ما دپاره تاو ما دپاره سبق و چې تاسو وګورئ ما په خپله خدایي کې پیغمبران په دومره لوی لوی امتحانونو کې اچولي او د الله د خدایي نه شکایت نه و کړی، نو که په تا مې امتحان راوستو چې شور ونه کې. اوس مونږ څنګه یو چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوک شي نو ځان هغه ساعت له خدایه مرور کې. یو ویښته ته به دې ونیسي وای خدایا زه دې لیدلی ما، زوی دې مړ شي وای خدایا زما زوی دې لیدلی، نو ستا زوی نه و د بل چا مړ کړی وی، دا ستا دې ژوندی ګرځېدی او بیا د دې زمانې زامن د آرامیان. په دې زمانہ کې خو زامنو ته ګوره، د مولا زامنو ته ګوره د خدای قهر، د پیر صاحب زامنو ته ګوره د خدای قهر، د میا صاحب زامنو ته ګوره د خدای قهر. خو د معتبرو زامنو خو خدای چې بربند په سرک منډي نه وي. خزو ته ګوره، جنکو ته ګوره، یو حال جوړ. اوس خو خزې نورې په نالت شو، اوس خو که خزې تکړت کوي وای زمونږ باچهي ده. په پاکستان کې لویه ترقي چې وشوه، ما په 40 کاله پاکستان کې هیڅ ترقي نه ده لیدلې. که څوک وایي چې پاکستان ترقي کړې ده پشکرو غول خوري، د غولو ډکې لارۍ به خوري که دا وایي چې پاکستان ترقي کړې ده. جاستان دی جوړ کړي، بم تان دی جوړ کړي، لارې تان دی جوړه کړي، موټر تان دی جوړ کړي، اټم بم تان دی جوړ کړي. اټم بم لاړه هلته دغه سره بیا معاهده وکړه چې امریکای صدر بوش برش په ومګېدو، وعده ور سره وکړه چې زه اټم بم نه جوړم، ځکه چې زمونږ بتکده خو امریکا ده کنه. هر یو چې راشي لاړ شي هغه ته زه چې وړوکی وم نو په دې جوګنشاه کې د سیکانو ګوردواره وه، ګوردواره وه نو دا سیکڼۍ به را روانې وې سهار وختي ګوردوارې ته. نو زه اوس ولاړم نو یو سیکڼۍ بلې ته وایي چې کتنے چلیے؟ هغه وی چې ګوردواره متھا ټیکن چلیاں، متھا ټیکن. نو ای بلاړو ګوردواره کې اگرن ته سجده ولګوله بیا به تتله، دا د هغې عبادت و. نو زمونږ ګوردواره چې دا امریکا دا خو چې څوک مشر شي متھا ټیکن تال تلاړ شي او ورته وایي چې ستا په رحم و کرم به چلیږم، چې څه د دې ځای هدایات وي هغې باندې به چلیږم، خو ما ته د کرم په نظر وګوره. بټو صاحب چا پانسی کړی؟
خو امریکای کړی دی تقریر دلته په اسمبلی کې د امریکای خلاف وکړو ملکم په واړولو پانسیم نو زمونږه متھا ټیکن ګوردواره چې دا هغه امریکا ده نو پاکستان څه ترقی کړی دا ترقی خو ورشه د نورو ملکونو وګوره د نورو ملکونو یو میخ به پکې د بل ملکو نه ګور تا ملک دی تا کې څه شي ایئر کنډیشنې دي د روس هغه 15,000 ته ورسېږي فریجونه دي کته په باډي جوړه کې پارټس کم ځای نه راغلي دي تاسو تر یو ترقی په ملک منم چې د پاکستانو خزو داسې ترقی کړي دا او دومره لره لاړې دومره لره چې دا بستاسو هغه ومه پیړای چې د قبرونو نه راپاسي دا خزه به بیا خپل ځای ترانه ولې تاسو خو پرې دا کړ سحر میں یو مولا لیدو خزه په ډګډګي ځان پسې سوارا کړي جمعات امام اغم په ډګډګي کور دې وران شبيړه دې غرکش مالباس اوس قیامت کی الک داول لا ما ته هم کته وی کته مسکه غوندې شو چې راشه کنه څنګه خکار می کړي تو نالت پدا سے ملک شو خواص رهنمایان د دین رهنمایان د قوم په خدای قسم چې داغي په کورونو کې ټي وی ګانې او وی سی آر چلی رهنمایان د قوم چې دا قوم په بزرګای ورته ګوريو لاسونه سپي هغه کورونه چو اولاد چې وګوري د اسلام نه بدړه تور شي دا زمونږ حال دی نو ترقی د ملک صرف خزو کړي دا سړی نشته خزوا امتحان د ابراهيم عليه السلام حکم ورته وشو چو ابراهيم اسماعیل د مور په غیږ کې ده او د بیبي نامه ده بیبي هاجره علیها السلام دا خزا او دا زوی دی د شام نه بوزا او د مکی په دشتو کې پریدا او تتزا خزا او زوی روان کړ د شام نه رااله مکی ته مکه دغه وخت کې وادي وا د دوه غرونو منځ کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوې ده دغه ځای کې خزا او بچي کینول او د روان خزه ورته چرته دي سړی ادا مونږ دي چرته پریو ویل چې چاره ته ویلې دي هغه ته مې پرې خو یو زدر نه لاړم شام ته بیبي هاجره ورته ویل چا درته ویلې دي ویلاو چاره ته ویلې دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرې ده او تتزا ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه ښځه وه اسماعیل تکې شو ماشوم دی لتې ټکوي نو مورې اوبه لټوي د دې صفا مروه په دې منځ کې بیبي هاجرې او ترې منډې ووالې کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې آخر اوبه نه وې ناامیده را روانه شو
چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه دلته ټکولې او د خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده چې چینه راوخوټ کېده بیبي هاجره وی چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې خو زرې شګې راټولې کړې او بونه ګیر چاپېر واچولې چې چرته اونه بیږي خلاصې بشي آب زمزم زمزم ویلے شی ادرے گا زمزم مانا ادرے گا نو دیو بوتا بی بی حاجرے ہوئی چھ زمزم ادرے گئی بئے گئی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل چھ اللہ دے پا بی بی حاجرے رحمو کی کہ دیو بوتا زمزم نوے ویلے نو داو ببو بیدلے وے او ټول دنیا بے خروب کرے وے خو چاگے ورطا زمزم ہوئی پزے والاری پاتش ننور شی دا عربو اغا دشتی دا عربو اغا سوکڑا دا عربو دا اوبو اغا نیر زبیدہ خوبونو پوری یو بلا خبر واری زبیدہ دا بادشاہ خزاوا دا بادشاہ خزا خوبی اولی دا چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي زبیده دا خوب ګوري د بادشاہ خزا دا چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي اوس تاسو ته کدا سو کوی چې لکه ما خوب لیدلې چې ما سره ټوله دنیا بدفعلی کوي تاسو به وای دا خو ډیر پلیت ته څه خراب خوب لیدلې دا څه به وای کنه دا څه دا شیخان میخان علامہ تعالی زبیدہ ودا سے خوب ملی دلے دے چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي ورتل خوب دی رښتیام دالی دلے دے ویلاو ویل استاد الله سبا الله داسې کار والی چې ټوله دنیا به فائدہ اخلي استاد خوب دا تعبیر دی نو زبیدی بیا د شام نه دا نیر راوسته د مکې ته چې هغه وخت کې د اوبو قاتو نو د شام نه نیر را روان کو او د مکی په کوسه کوسه کې ګرځولې دي او پیدا دا ټاکای لګېدلې دي او اهل مکه ټول داغه کوو نو بر او باسي او کورونه ته نیر زبیده اوسم شته اسویم خوب په ظاهر یو شی او داغه تعبیر چې دغه بالکل برعکس تاسو خیال راغی نو اوبو ودرې دي او بی بی حاجرہ حیران ده عزیزانو دا وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي په دلاره قافلی زی شام ته مدینه ته داس هغه قافلو والا وی چې دا فقیران ناس دي دلته سو نه سو ولا ورکي دای گزره اوقات په دې اسنا کې اسماعیل علیہ السلام د 12 کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د قجورو چوپړی جوړه کړې وه او په دغه کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسېدل حد دی د امتحان علامه ثناء الله پانی پتی لیکلی دي چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو چې زوی او ښځه ګورم نو د شام نه مکې ته خو ډېر مزل دی نو بوراق به ورته راوستی شو په بوراق به سور شو بوراق مطلب دی د هلیکاپټر دې کې به سور شو را بغې په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه بیا به ورته چې ودې کته اوس ځه نور زیات به نه یې سارېږي دلته حدو د امتحان پلار راغه او خزه او بچه ناستی او پلار ته وې عزت دوی په دا دشت کې ناستی اوس په دې یو خدای پوي دی ځان تخپلو گریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او خزه دی ته په میره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته تیزه ستا پړه به څه تېرېږي حدو د امتحان
نو ابراہیم علیہ السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړي. زوی حلال کا زوی ورته څه وایي چې پلاره خوب دی لیدل چې تما حلاله وی چاو بچا. زوی ورته وی قال یا بتفعل ما تؤمر اے پلاره چې څه حکم درته شوی دی زرغه کارو کا زر کا ما حلال کا. پلاره ورته وی بچیا تبڅ چل کې چې زتا حلالو. زوی ورته وی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے پلاره په خدای مې دې قسم وی زرد چې بیا بم مې مال را چې زبستاد چړې لاندې صبر کوما تب مې حلاله او زب صبر. دا د قربانۍ بنیاد دی. عزیزانو نور قصه لګوګدا دا احکام داری چې ډای 3000 روپۍ چا سره وی هغه د پاره دا شرط نه دی چې کال پی تیر شي هغه کال تیرې د شرط چې د زکات د پاره دی. ډای 3000 روپۍ دی ورځو کې چا سره وی نو پاغه قرباني واجب ده. ځان لا ګډوره نشي اغسته نو چا سره دی ایسونی سي. خدا خیال دی کوي چې ایسا دی داسې خلق سرهونی سي چې داغي پیسې مردار نه کوو کسو یو غوا یا میخه پیسې کې ونی و او پدې کې د یو سړی پیسې حرام وي نو د شپږو نورم قرباني نه ده شوی. نو دا ښکارا پلیت چې ده غنه بزان ساتي. مثلا د چرسو سوداګر ده د پودرو سوداګر ده جوارګر ده غل ده ډاکو ده کنه جی. نو داسې قسمه پیسو والا سره به شراکت په ساروي کې نه کوي. مزدور ده دکاندار ده وغیرہ وغیرہ دفتر کې بابو ده زیات وسه نه رسی او 400-500 روپۍ سنیوي شي. داسې قسمه خلق سره ایسونی سي. بلکې بزرګانو تر دې پوری لیکلي دي چې د یو سړی وس بالکل نو او په قرض پیسې راواغسته او قرباني وکړه نو الله پاک به مخه کال لغنی کی. خدا واجب نه دي او نه ضروری دي. شوق او ول چې کومه کدا سے حکم نو مخه کال لبه خدای پاک غنی کی. باقی بعض خلق تپوس کوي چې ساروی ګډ شي یا خکری مات شي یا څه شي. ګډ چې داسې وي چې د لالې دو زه ته پخپل اتلی شي ګډ ګډ رواني نو په دې قرباني کیږي.